أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم. سورہ یونس یولسم سپارہ آیات نمبر 61 دین مخکې آیاتونو کې د عناد او د انکار بیان شو. اوس په دې آیاتونو کې نبی علیه السلام د تسلی ده چې تاسو کوم عملونه کوئ نو هغه عملونه الله تعالی وي مونږ محفوظ ساتو او د هغې جزا او بدله به تاسو ته ملاویږي. که څوک ښه عمل کوي نو هغې ته به ښه بدله ملاویږي، که څوک بد عمل کوي نو هغې ته به د هغې عملونو سزا ملاویږي. وما تکون فی شأن او نه یې ته په یو شان کې په یو حال کې ته نه یې په یو عمل کې ته نه یې. وما تتلو منه او ته نه تلاوت کوې منه د دینه من قرآن یعنی د قرآن نه ولا تعملون او تاسو عمل نه کوئ من عمل د څه عمل نه الا كنا علیکم مگر مونږ یو په تاسو باندې شهودا گواهان اذ تفیدون هر کله چې تاسو مشغول شئ فيه په هغې کې یعنې په عمل کې. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو کوم کار کوئ نو په هغې باندې مونږ گواهان یو. فرشتې به هم گواهان یو او الله رب العزت نه هیڅ څیز پناه نه دی. نو تاسو چې کوم کار کوئ، کو تاسو د قرآن تلاوت کوئ، کو تاسو بل څه عمل کوئ نو الله تعالی وي مونږ په هغې باندې گواهان یو. وما يعزب عن ربک او نشي پټولی او نه دی غیب عن ربک ستا د ربنا من مثقال ذرة په مقدار د ذرې فی الارض په ځمکه کې ولا فی السماء نه په اسمان کې ولا اصغر او نه کم من ذلک د دې ذرې نه ولا اکبر او نه لوی زیات د دې ذرې نه الا فی کتاب مبین مگر دا په کتاب ښکاره کې چې کوم دی درج کیږي محفوظ کیږي چې کتاب مبین نه مراد لوح محفوظ دی. نو الله فرمایي چې تاسو کوم عمل کوئ نو دا ټول الله تعالی ویني، فرشتي لیکي، الله تعالی دې خبر دی. او د الله جل شانه نه د ذرې په مقدار باندې یو څیز دا پټ نه دی. ذره هغې ته ویلی شي چې هغه نور تقسیم نه قبلي، نور نه تقسیمیږي، تقسیم نه قبلي. او بعض وي په دې روشندان کې په دې نرۍ غونده کې نور چې راننوځي په دې نور کې دا واړه واړه ذرات چې الوځي دقې ته ذره ویلی شي، دا نور نه تقسیمیږي. نو د دقې په مقدار باندې یو عمل انسان کوي نو الله ته خبر دی، فرشتې پې ګواه دي، الله تعالی ته خبر دی، الله یې ویني. او دا د الله تعالی نه پټېدی هم نشي. که دغه ذرې نه کم څیز کم عمل وي هغه هم د الله تعالی نه پټ نه دی، الله تعالی پې خبره دی. نو وما يعزب او نشي پټولی عن ربک ستا د رب نه نه دی غیب ستا د رب نه من مثقال ذرة په مقدار ذرة د ذرې فی الارض په ځمکه کې کوي ولا فی السماء او کو په اسمان کې وي، نه په ځمکه کې او نه په اسمان کې ولا اصغر او نه وړوکې من ذلک د دې ذرې نه ولا اکبر او نه لوی د دې ذرې نه الا فی کتاب مبین مگر په کتاب مبین کې چې کوم دی درج کیږي. کتاب مبین نه مراد لوح محفوظ دی. الا خبردار ان اولیاء الله بشک اولیاء د الله تعالی لا خوف نه یروي علیهم بدوی باندې ولا هم يحزنون او نه بدوی غمجن وي. نو کوم چې د الله تعالی اولیاء دي، اولیاء نو اولیاء دا د ولی جمع ده او ولی دوست ته ویلی شي. نو په اولیاء باندې به نه ویره وي او نه به دوی غمجن کیږي. نو د اولیاء په دې معنی سره
چې د دې نه ټول مسلمانان مراد کېدلی شي، ټول مسلمانان ته مراد کېدلی شي، دا ټول مسلمانان د الله تعالی دوستان دي. نو الله تعالی فرمایي چې په دې اولیاء باندې به یره نه وي، غم به پې نه وي. نو جنت کې په اولیاء باندې غم او حزن نه وي. نو کو جنت ته مراد شي نو په دې باندې بیا دا اشکال راځي چې جنت کې په اولیاء باندې حزن نه وي، نو په جنت کې خو په ادنا جنتی باندې هم حزن او غم نه، نو جنت خو دې مراد نشي کېدلی. ځکه جنت کې خو بیا اولیاء خاص ولیکړه الله تعالی چې په دې اولیاء باندې بني. نو په جنت کې خو چې ادنا جنتی جنت ته ور داخل شون، د جنت خاصیت دا دی چې هلته به غم او یره او حزن دا به نه وي. هلته کې دې نه مراد دنیا، د دنیا کې هم په دې اولیاء باندې حزن ني، غم بني. نو بیا په دې باندې دا اشکال راځي چې مونږ خو وینو چې په دنیا کې اولیاء چې دي د ټولو نه لوی اولیاء انبیاء علیهم السلام دي، د الله لوی دوستان. نو هغه انبیاء دي او په انبیاء باندې قسمه قسم تکلیفونه راغلي دي، غاښونه شهیدان شوي دي او لونو ته طلاق ملو شوي دي او دغه رنګ نور تکلیفونه ورته رسېدلي دي. نو دې جواب دا دی چې اولیاء چې دي اولیاء، نو په دې باندې چې کوم سخت راځي نو دی دغه سخت د الله تعالی د طرف نه غني او د دنیا یو څیز د دې د لاس نه لړ شي، د دې په خفګان نه وي. نو د دې په دې اعتبار سره په دې باندې دنیا کې سخت حزن به نه راځي، غم به نه راځي. لکه یو کس مدینه منوره کې د الله یو ولی روان دی، لاس کې چې کوم دی د پیسو اشرفو تیلی ده، غټه تیلی ده، ورسره ډېرې پیسې دي پکې. یو غل ورمنډه کړله، غل د هغه تیلی وتښتوله. نو بس د غل چې د تیلی وتښتوله نو د غل چې په کومه کوڅه باندې ځي هلته ورته دیوال کېږي، په هره کوڅه باندې دی ورننوځي هغه دیوال کېږي، مخې ته لار نشته دی. اخره کې د غل چغې کړې چې غل دی غل دی غل دی. خلکو دی ونیسو د سره تیلی وه، ته دوی دا چغه ولوواله چې غل دی غل دی، په خپله د سره تیلی ده. نو دنه هغه تیلی واخسته او د الله د ولي له چې کوم دی هغه تیلی ورکوله، وي ته د خپله تیلی واپس واله. نو د دې نه تپوس وکړو تا ولې دا چغې والې چې غل دی؟ نو هغه وي ما دا تیلی وتښتوله. نو ما وی چې دا به زه وتښتوم چې کومې کوڅه باندې به تلم او هلته به راته دیوال والې کېدو، لار به نه وه. نو ما وی چې اوس زه به دې چغې ووهمه چې خلک راغونډ شي او دا کس هم راشي د چا نه چې ما تیلی تښتوله چې دا تیلی وله واپس ورکړم. نو دا هغه تیلی هغه د الله هغه ولي له واپس ورکول، هغه دا زه نه علم وي په کوم ټایم کې د زمانه دا تیلی وتښتوله، په هغه ټایم کې ما ویلي وو چې دا د الله تعالی بنده دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی دی. نو زما د پیسو د وجې به دې جهنم ته ځي، ما ته بخلي دي. نو دا پیسې ما ته بخلي دي او بخل شي زه واپس نه اخلم. نو د الله د اولیاء په دنیا باندې سکار نه دي، د دنیا نه بې رغبته وي. یو بزرګ ناست یو کس ورله راغی، ورته وی حضرت ستا د بادامو جاز را روانو او هغه غرق شو سمندر کې. داسې کته وکتل، وی الحمدلله. بیا څه وخت پسې هغه کس راغی، حضرت هغه جاز ستا ډوب شوی نه دی، هغه خبر غلط و، هغه صحیح سالم الله تعالی را ورسو. د بیا د زړه ته وکتل، بیا وی الحمدلله. نو هغه کس ته تپوس وکړي حضرت په ډوبېدو دې هم د الله شکر ادا کو او په بچ کېدو دې هم د الله شکر ادا کو، دا ولې؟ هغه ما په ډوبېدو په بچ کېدو شکر نه دی ادا کړی. وی دا چې ستا جاز غرق شو نو ما چې زړه ته کته وکتل، زما زړه کې هېڅ قسمه خفګان رانغی د دنیا سیس پسې. نو ما به د خپل زړه باندې ووایي چې الحمدلله چې زما په زړه کې د دنیا محبت نشته دی. وی چې کله بیا دی دویم خبر راوړو چې جاز صحیح سالم را ورسېدو، نو بیا زما خپل زړه ته وکتل، نو په زړه کې زما هېڅ قسمه خوشحالي رانغله دنیا سیس پسې. نو ما بیا وی چې الحمدلله. نو د الله د اولیاء د دنیا په څیزونو باندې سکار نه، نو د دې وجې نه به دې باندې غم هم نه وي. نو لا خوف نه به ویره وي علیهم په دوی باندې، ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن وي. اوس د الله تعالی اولیاء دي څوک؟ نو په دې معنی سره خو هر یو څیز د الله تعالی ولی دی، خو دې کې د الله تعالی د اولیاء و خاص قسم مراد دی چې حدیث قدسی دی. الله تعالی فرمایي چې بنده د نفل په ذریعه باندې دومره نفلي عبادتونه کوي چې دې زما قرب حاصل کی، زما نزدېکت حاصل کی. نو چې کله دې زما نزدېکت حاصل کی نو زه د سره محبت وکم، مینه ورسره وکم، تر دې پورې چې زه د خپل بنده لاس جوړ شم چې په دې لاس سره دې نیول کړي، تر دې چې زه د خپل بنده سترګه جوړه شم چې په هغې دې لیدل کوي
او د ده غوږونه جوړ شم چې په دې دې اورېدل کوي او د ده ژبه شم چې په هغې دې وایي. مطلب یې دا دی چې د ستر رضا دپاره استعمالېږي، د ده غوږ زما د رضا دپاره څرنګې د ده خپې دا زما د استعمالېږي. په دې کې هغه خاص دی چې هغې د اولیو په ژبه کې چې کوم دی درجې ویلی شي. الله تعالی په ذکر کې داسې مستغرق شي چې یو ټیم دی د الله تعالی د ذکر نه چې کوم دی خالی نه وي. نو د دې نه د اولیو هغه قسم مراد دی، د ولایت درجه او بیا د ولایت چې کوم درجې ده بې شماره دي. نو په هغې کې اعلی مقام دا د انبیا علیهم السلام دی او ادنا مقام دا د اولیاء الله دی چې د اولیاء په ژبه کې دغه درجې ته درجه فنا ویلی شي. درجه فنا دی د الله په دې مینه کې فنا شي، بس هر ټیم د دې زړه د الله تعالی په ذکر کې مشغول وي. فنا فی الله د الله تعالی په مینه کې دی فنا شي، بس دې ته بیا هر ځای کې الله الله ښکاري. منصور شي به ان الحق، نو هغه ځان ته د خدای نسبت نه کوي، هر ځای کې د الله تعالی د قدرت کرشمات ښکارېدل. نو دغه بیا د جذب حالت دی. نو د جذب حالت چې کله په انسان باندې راشي که نه، نو په دې کې بیا دی مکلف نی. دا بعضې لیوني به خلکو مخکې پخوا وي خو موږ به نه منله. بعضې په دې د الله په دې محبت کې لیوني شي، بس د دې بیا خپل اختیار نه وي. نو دغه د جذب حالت وي، او خاص کر د جذب په دې حالت کې د انسان نه کرامات ظاهرېږي. د جذب د حالت نی چې دی په ځان نه پوهېږي، د ده نه چې کوم دی بیا کرامات ظاهرېږي. خو دا مقام په څه باندې حاصلېږي؟ نو دا په دوو خبرو سره. یو دا چې ذکر د کثرت سره کوي، د الله تعالی ذکر کوي، او دویم اطاعت، او دریم په اطاعت باندې مداومت، همیشګي چې د الله تعالی اطاعت کوي. او بل دا چې صحبت ته اولیاء الله، صحبت لوی شی دی. ځکه صحابه نه دي صحابه ته صحابي ته صحابي ځکه وي صحابي د صحبت نه دی، دې د نبي اسلام په صحبت کې پاتې شوي دي که نه. په دې صحابو کې لوی مفتیان، لوی علما، معاذ بن جبل رضی الله عنه په ورځ د قیامت په د علماو جنډه د ده سره لوی مفتی دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا لوی مفتی دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دا لوی مفتی دی. نو دا لوی مفتیان دي، خو دې ته چا مفتی لقب نه دی ورکړی، صحابي ورته وي. ځکه د صحابیت دا درجه دا لویه ده. صحابي د صحبت نه وتی دي، د نبی اسلام په صحبت کې تربیت حاصل کړی. د دې وجه نه عبدالله ابن مبارک رحمه الله نه تپوس شو چې امیر معاویه رضی الله عنه افضل لی او کو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه. دا عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه صحابي نه دی، دا تابعی دی. او امیر معاویه رضی الله عنه دا صحابي دی. عبدالله ابن مبارک رحمه الله تو فرمایل وی د دې په منځ کې خو د سره مناسبت نشته دی، خو بیا عبدالله عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه او امیر معاویه رضی الله عنه دې په منځ کې دومره لوی فرق دی چې امیر معاویه رضی الله عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره جهاد دپاره کم اس بولې دی، په هغه اس چې کومه دوړه لګېدلې ده، نو په زرګونو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغې دوړې ته نشي رسېدلی. دومره مقام دی د صحابي، دومره لوی مقام دی د صحابي. نو د صحابي دا د صحبت نه دی، دې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه صحبت حاصل کړی دی، هلته تربیت. نو اوس د اولیاء چې دي نو دی دا فیض د نبی علیه السلام نه حاصلي، خو څوک دی بالواسطه او څوک دی بلا واسطه. صحابو دی بالواسطه چې کوم دی بلا واسطه، واسطه منځ کې نه و، د نبی اسلام صحبت کې نازو او تربیت یې زده کړی دی او فیض یې حاصل کړی دی. او اولیاء الله چې دي نو دی په واسطو باندې د نبی علیه السلام هغه فیض دی طرف ته را منتقل کېږي. نو دغه ته چې کوم دی چې دغه صحبت اختیار کی او اطاعت د الله تعالی اطاعت او د خپل شیخ اطاعت او دغه رنګي د ګناهونو نه پرهیز، نو دې د ولایت مقام ته چې کوم دی رسیدلی شي. د دې وجه نه تفسیر مظهری کې چې کوم دی قاضي ثناء الله فانیفتی رحمه الله فرمایي چې اولیاء الله چې دي اولیاء الله، نو د دینه بعضې د عوامو په ذهن کې دا یو خبره ده چې کوم د الله تعالی ولی دغه نه به کرامت ظاهرېږي. هغه کرامت ضروري نه دی، خو ضروري خبره ده چې د نبی علیه السلام په سنتو باندې برابري، د نبی علیه السلام په سنتو باندې دی برابر وي، نو د کرامت د اجت نشته دی، د نه یو کرامت ظاهر نشي، خو چې د نبی اسلام په سنتو باندې برابر وي.
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام نه یو کس سوال وکړو چې د الله پیغمبره د یو بزرګ سره د چا محبت وي مینه وي او دا کس ته د بزرګ په شان د عمل نشي کولی د دې څه حکم دی وی نبی علیه السلام ته فرمایل چې المرء مع من احب سړی په ورځ د قیامت د هغه چا سره وي د چا سره چې محبت وي نو دی په عمل کې دغه په شان د عمل نشي کولی خو د یو بزرګ سره محبت دی نو دی د محبت ته وجه نه د دغه بزرګ درجې ته چې کوم دی الله تعالی ورسي نو درې خبر یو دا چې صحبت د اولیاء الله دویم ذکر کثرت او دریم مداومت په اطاعت باندې چې دا درې خبرې په شاګرا شي د الله تعالی ولی جوړې دي شي په بیهګي کې په شعب الایمان کې نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت رزین رضی الله عنه یو صحابي دی هغه ته فرمایي وزاده د دنیا او د آخرت کامیابی اون خیمه هغه ولې نه د الله پیغمبر نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې د اهل ذکر مجالس ہوتا دا ذکر الله چې کوم خلق د الله تعالی ذکر کوي دغه په مجالسو کې کینا او چې کله ځان لشي نو ذکر د الله تعالی کوا او کو چا سره محبت کین د الله د پاره کوا کو چا نفرت کوي د الله تعالی د پاره کوا نو په دې کې د دنیا او د آخرت د دواړو جهانو کامیابی ده نو مجلس ته اهل الله دا ډیر ضروری دی صحبت چې صحبت دی کنه د نبی اولیاء الله په دې صحبت کې انسان صفا کیږي صفای د پر دوه طریقې دي یو ذکر کثرت او دویم د اولیاء الله صحبت چې کله دی د اولیاء الله په صحبت کې ناس دي په صفا کیږي زړه صفای به کیږي او چې کله دی ذکر کوي نو د زړه صفای به کیږي صحابي حضرت حنظله رضی الله عنه کوم دی راغی او چغې وی حنظله منافق شو نبی علیه السلام له چکه لاړو یو صحابي ته تاسو کو څنګه منافق شوي موږ چې د نبی السلام په مجلس کې وو نو موږ ته جنت او جهنم دواړه برابر ښکاري زموږ د زړه کیفیت یو شان دي او چې کله د نبی علیه السلام د صحبت نه جدا شو کور ته راشو نو بیا مو د زړه کیفیت بل شان دي خپل بچو او خپل سره مشغول شو نو بس د نبی علیه السلام لاړو او التم چې وی حنظله منافق شو نبی اسلام دې تعالی شوی دي څنګه منافق شوی د الله پیغمبر دې منافق شوما چې دلته کې تاسو په مجلس کې مونږ ناز شو زمونږ د زړه کیفیت یو شان دي د زړه حالت مو یو شان دي او چې مجلس نه پاسو د زړه حالت خو بل شان دي خزو بیبي سره مشغول شو نبی علیه السلام ته فرمایل استاد زړه چې کم دلته کې حالت ته زما په مجلس کې کو چېرې دا حالت برقرار پاتې شي نو بیا به دا فرشتي تاسو سره په لارو کې په بسترو باندې لاسونه ملول شروع خو حنظله دا کیفیت کله کله دا زما په دې صحبت د دې اثر جدا دی او استاد کور اثر جدا دی الته ته د بیبي سره مشغول شي د بچو سره مشغول شي دلته زما صحبت خو جدا دی نو دا کله کله نو په صحبت کې ډیر لوی اثر وي نو د اولیاء الله صحبتونو د تلل الته کې انسان صفا کیږي او د ذکر کثرت کول نو د اولیاء الله پیژندنه دا حدیث مبارک کې راځي چې اولیاء الله به څنګه پیژني اولیاء الله څوک دي نو اولیاء الله هغه خلق ته کنه چې هغه ته ویني او د الله را یاد شي ته ویني او سره دنیا نه نفرت پیدا شي ته ویني او دغه سره ذکر شروع کی ستا په ځل کې د الله ير راشي نو دا د اولیاء الله پیژنګنه ده نو الله فرمایي چې الا خبردار ان اولیاء الله بشک اولیاء الله یعنی دوستان د الله تعالی لا خوف نبو يروي عليهم بدوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غمجن وي جنت کې به سره يرو غمجن بنوي دنیا کې به نوي او د ځنکدن په حالت کې به نوي کله چې د نزع حالت شروع شي د ځنکدن پرشته براش ورله ډاډګر نه ورګي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مو یریږي پتا سو به ير امني راتلون کې مقامات دا تاسو ته آسان کړی دی الله تعالی او د خپل بچو پاره کې غمجن کېږي دا غیبم تربیت الله تعالی کوي الا خبردار ان اولیاء الله بشک اولیاء الله او اولیاء د الله تعالی دوستان د الله تعالی لا خوف نبو يروي عليهم بدوی باندې ولا هم يحزنون نبغدوی غمجن وي الذين هاغسن امنوا چې ایمان راوړل وکانو یتقون او دوی یریږي د الله تعالی نه ایمان راوړل او د دوی په ځل کې بیا يروم د الله تعالی دا لهم البشرى د دوی د بارو بزیری وی فی الحیات الدنیا بجوند دنیا کې وفي الاخره او په آخرت کې نو دنیا کې به زیری نو دنیا کې د زیری نه مراد رؤیات صالحه دي خپل خوبونه دا خپل خوبونه چې څوک اینی کنه دا زیری دي دا مبشرات دي
د جنت خوب کې ویني، د ښکلي باغونه ویني، د حورې ویني، د نور نعمتونه د الله تعالی ویني. نو دا ښکلي خوبونه دا مبشرات دي، دا بشارتونه دي د جنت. او دا د نبوت 46 حصه ده، د نبوت 46 حصه ده. لهم البشرا، دوی دپاره به زیری وي، یعنی ښکلي خوبونه به وي، فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا کې، وفي الاخرت، او په آخرت کې به هم د دې دپاره زیری وي. لا تبدیل لکلمات الله، هیڅ بدلیدل نشته د کلماتو د الله تعالی دپاره. یعنی الله تعالی چې د اولیاء الله سره کومې وعدې کړي دي، هغه وعدې الله نه بدلي، هغه وعدې به الله تعالی پوره کوي. ذلک هو الفوز العظیم، دا لویه کامیابی ده. ولا يحزنک، او تا دې غمجن نږي، قولهم، قول د دې کافرانو، خبر د دې کافرانو، ان العزة لله جميعا، بېشکه ټول عزت خاص الله تعالی دپاره دی. ان العزة، بېشکه عزت، لله خاص الله دپاره دی، جميعا ټول. هو السمیع العلیم، هغه اورېدونکی دی او پوهه دی. وما تكون في شأن، او نیتو فی شأن، په یو شان کې، په یو حال کې. وما تتلو منه، او ته نه تلاوت کوئ د دې نه، من قرآن، د قرآن نه. ولا تعملون، او تاسو عمل نه کوئ، من عمل، د څه عمل نه. الا كنا علیکم، مگر مونږ یو په تاسو باندې شهودن ګواهان، اذ تفیضون، په کوم وخت کې چې تاسو مشغولیږئ، فیه، په دې کې، یعنې په دې عملونو کې، په تلاوت د قرآن کې مشغولیږئ یا په نورو اعمالو کې مشغولیږئ. وما يعزب، او نه بشي پټولی، وما يعزب، او نه بشي پټولی، عن ربک، ستا د ربنا، من مثقال ذرة، په مقدار د ذرې، فی الارض، په ځمکه کې، ولا فی السماء، او نه په اسمان کې، ولا اصغر من ذلک، او نه کم د دې، من ذلک، د دې نه، یعنې د ذرې نه، ولا اکبر، او نه لوی د دې ذرې نه، الا فی کتاب مبین، مگر په ښکاره کتاب کې به درج کیږي، په ښکاره کتاب کې درج دي، لوح محفوظ ته مراد دی. الا خبردار، ان اولیاء الله، بېشکه دوستان د الله تعالی، لا خوف، نه به ویره وي، علیهم، په دوی باندې، ولا هم یحزنون، نه به دوی غمجن وي. الذین، دوستان د الله تعالی هغه دي، آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وکانو یتقون، او دوی یریږي د الله تعالی نه. لهم البشرا، د دوی دپاره به زیری وي، فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا کې، وفي الاخرت، او په آخرت کې. لا تبدیل لکلمات الله، هیڅ بدلیدل نشته د کلماتو د الله تعالی دپاره، د وعدو د الله تعالی دپاره. ذلک هو الفوز العظیم، دا لویه کامیابی ده. ولا يحزنک، او غمجن دې نه کي تعالی را، قولهم، قول د دوی، خبرې د دې کافرانو، ان العزة لله جميعا، بېشکه عزت خاص الله تعالی دپاره دی ټول. هو السمیع العلیم، هغه اورېدونکی دی او پوهه دی. سبحان الله بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.